بسم الله الرحمن الرحیم. د ټینشن او پریشانی ختمولو لپاره څلور اعمال داسې چې هایسا د دې انسان ټینشن ختمیږي. څوک چې هم دا څلور اعمال کوي الله جل شانه به د ټینشن ختم کړي. د په کور کې پریشانی وي نو قسمه تکالیف الله جل شانه به دې په ذریعه سره ختمي. اول عمل دا چې تلاوت کول دي. کم از کم په ورځ کې یو صفحه تلاوت کول دي. کډیر کول شي بهتره ده او خامها یو صفحه تلاوت کول دا ډېر بهتر دي او په دې باندې همیشه وسی. ځکه نبی اسلام حدیث مبارک ته الله ته په ټولو عملونو کې خو عمل له چې هغه لږ همیشه وي. دا عمل کوا یو صفحه تلاوت کوا او همیشه کوا ځکه چې دا عمل الله جل شانه ته د وخت دی. دیم نمبر عمل دای استغفار ویل دي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك. دا استغفار ویا کم از کم ورځ کې سلزل ویا. ان شاء الله الله پاک پستا پریشانی او غمونه ختم کړي. دریم نمبر عمل دار چې صدقه ورکوا. ورځ کې 10 روپۍ صدقه ورکوا، 50 ورکوا. غریب فقیر ګورا هغه له 10 روپۍ صدقه ورکوا. دا استا په اشتدارانو کې استا په اشتدارو کې با فقیران وي، غریبانان وي، مسکینان وي، یتیمانان وي، هغوی له دا صدقه ورکوا. دا هغه په ګاونډیانو کې بدی وي ته هغوی له 10 روپۍ 20 روپۍ د خپل وس مناسب هغوی سره مدد کوا. الله جل شانه به دې په ذریعه سره ستا هر قسمه مصیبتونه ختمي. ځکه چې څوک صدقه وکړي الله جل شانه د هغه نه کوم مصیبت چې په د باندې روان وي هغه مصیبت ته ختم کړي. څلورم نمبر الله ته جړا کول دي. کم از کم په ورځ کې 10 منټه الله لورکو او الله ته جاړو او الله ته فریاد کوو. کوم 10 منټه الله جل شانه لوکل او پریادم کو دعاګانې وختلې ان شاء الله الله جل شانه بستا ټینشن پریشانی هغه ټول ختم کی. کله چې ته الله جل شانه ته فریاد کې او الله جل شانه ته سوال کې الله ما سوال تا قبلې الله پاک بستا دعاګانې قبلې.